سلام می قبول کړئ. محمود الله خان افریدی یم او دا ټیم موجود یم په پاک افغان پوله میچنې چک پوسټ باندې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د څو ورځو نه د افغانستان او د پاکستان د ځواکونو ترمنځ د ډزو یو سلسله شروع شوې ده او دا په څه شروع شوله چې افغانستان هلته زموږ د بارډر د ګیټ سره نږدې د فینسینګ سره هغې مورچه جوړوي او په دې باندې یو تنازع جوړه شوله چې نن تقریبا 14مه ورځ ده چې د هر قسمه ګاډو د پیدل همدورف دپاره تورخم ګیټ هم په مکمل توګه باندې بند کړی شوی دی او د دې سره سره بار چې کوم دی د افغانستان د طرفه پاکستان په پوسټونو باندې حملې کیږي. تر اوسه ساعته پورې چې زه دلته ولاړ یم هم ډزې شروع دي، خو د دې سره سره چې کوم ډریوران دي کوم مسافر خلک دي هغه هم د ستونزو سره مخ دي. دا ټیم را سره ډریوران موجود دي، د هغوی نه به پوښتنه کوو چې دوی د څه ستونزو سره مخ دي. ما نوم محمد علي ده، خو بس دا ستونزو سره مخ یو ګیټ بند ده او یو خو هم نه پرېږدي، یې بدل ده، یو خو هم حالات خرابه دي، یو خو هم خرابه دي. زړګی موږ وایو چې خدای دې دا جنګ ودري چې په خیر واوړو. خدام ده دا خلک ستړي ستومانه دي. نوم محمد دی، هغه 18 ورځ بس دا ګیټ بند دی او خو هم حالات خراب دي، دې خو هم خراب دي. دواړو خواته دا مشکل حکومت ته موږ دا وایو چې بس په خپلو کې سره جوړ شي، موږ ته دا لاره خلاصه کړي. خلکو ته تکلیف دی، موږ ته تکلیف دی، مسافر ته تکلیف دی. دشمنۍ یا وکړو یا ویې نه کړو، یا وکړو یا ونه شي، یا یار دوست سره لاړ شي که هغه درمان غږ وکړي خو درمانویږي، که ویې نه کړي بس په ناره به روژه ماتی بس کله دوکان ته ځه شټینګ راخله کله بسکټ راخله دا خوره. نوم مې مصطفی ده، ډریور یم، سمټ مې لوډ کړی دی او جلال آباد ته روان یم. سیسټم بیخي هېڅ شی هم نشته دی وروره، بس د خدای هیلې ته ناست یو. بس ګاډي څه تو شو بره اخوا لاړه پېښور طرف ته او څه په غلام خان باندې لاړه. دې وجې نه ایثار یو چې که خدای یو سوله راوړي پکې. جی ناظرین، تاسو کتل د ډریورانو تاثرات. دوی وایي چې روژه ده او ډیر سخت ستونزو سره مخ یو. څه ګاډي خو واپس شول، واپس د غلام خان او د چمن په بارډر په لاره باندې لاړو، خو څه ګاډي اوس هم ولاړ دي او دوی د ستونزو سره مخ دي. دوی د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو نه مطالبه کوي چې باید دا خبره په خبرو سره حل کړی شي او افغانستان هم دا مطالبه کوي چې دوی د بار ډزې مه کوي. دا مسلې دا د ډزو حل نه دی. محمود الله خان افریدی، سنو پښتونخوا، خیبر.